بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې چې کوم د ټیکس استثناء وا، یعنی په هغې باندې ټیکس نو، هغه استثناء حکومت ختم کړه او دا یو نوټیفیکیشن جاری کړه چې څنګه د ملک نورې برخې خپل ټیکس ورکوي، دغه شان به قبایلي سیمې هم ورکوي. نو دا داسې ده لکه یو کنډر کور یو ته هغې ته وایي چې کرۍ به م ورکوې او په هغه کور کې نه چت وي، نه بجلي وي، نه د اوبو سهولت وي، د ژوند د تېرولو پکې هېڅ هم نه وي او هغې ته وایي چې کرۍ به م ورکوې. همدغه شانتې فیصله حکومت وکړه چې د کنډر قبایلي سیمو نه به اوس ټیکس هم اخلو. زه تقریبا د تیر 9 کالو نه د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې کار کوم. د ارندو بارډر، چترال، نواله، د خرلاچي پورې د ټول بیلټ ما فزیکلی کتلی، دلته زه تلی یم، د دغه ولس سره ناست یم، هغه ستونزې مې اورېدلي، هغه علاقې مې لیدلې دي. په قبایلي سیمو کې دا وخت که موږ ووایو نو امن و امان خو هغې خو موږ خبره هم نشو کولی، هغه خو هغه لیول دی نه کوم چې د سیټل ایریاز دی. او ترقیاتي منصوبې څنګه چې زموږ په سیټل ایریاز کې ژوند دی، نو هغه خبره هم داسې ده چې هلته ترقي د هغه پایې نه ده چې په دې موږ خوشحاله شو چې دوی به ټیکس هم ورکوي، ځکه چې دلته ترقی مو شوه، خوشحالي م راله، ماحول هم ښه شو. کله چې فاټا انضمام کېده نو اگر چې د قبایلي سیمو اکثریت په دې باندې خفه و چې انضمام دې نه کېږي، خو ځه انضمام وشو. بیا د دغه قبایلي ولس سره دا وعدې شوې وې چې 10 کاله خو به په دغه سیمو باندې هېڅ قسمه ټیکس نه وي. حکومت دا هغې سره وعده کړې وه. د دې نه علاوه دا پکې ویلی شوي وو چې د ترقۍ خوشحالۍ دپاره دغه سیمه موږ قامي سرکل کې شاملو چې دغلته په هغه فلو کې ترقي وشي کومه چې په نور ملک کې روانه ده. او دغه شان 110 ارب روپۍ هر کال دا به موږ قبایلي سیمو ته ورکوو د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره. کوم چې آی ډي پیز دي د هغې چې څومره تاوانونه شوي دي، نو اول خو به دوی خپلو کورونو ته، خپلو سیمو ته ستنه وو او د هغې نه پس د دغه تاوانونو معاوضه به دوی له ورکوو. په هغې کې اکثریت ته معاوضه نه ده میلاو. ډیولپمنټل پروجیکټس چې کوم نو د وفاق او د صوبې په شریکه دا یو مشوره وه چې دا به په کثیر تعداد کې راځي په قبایلي سیمو کې. دغه شان یو ډېر لوی لیست دی د وعدو دعوو، خو له بده مرغه یو وعده داسې نه ده چې هغه موږ ووایو چې هغه 100% په قبایلي سیمو کې پوره شوې ده. بیا د هغې د پاسه په دوی باندې ټیکس لګول، نو دا ډېر لوی ظلم دی. او کوم انتشار چې جوړ دی، کومه بدامني چې ده، نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، خو د دې فیصلې نه پس به دغه نور هم زیاته شي. ځکه کله چې ما د دې قبایلي سیمو ویزټ وکړه او هر یو پاک افغان بارډر چې زمونږ په دې پوله کم علاقه کې دی، هلته لاړم، د ولس سره کېناستم، رپورټس تیار شو. نو بیا یو کنسایز رپورټ دا ما جمع کړی و دلته په پېښور کې ځینې مشرانو ته. پای کې دا ما منشن کړي وو که تاسو غواړئ چې په قبایلي سیمه کې د امن راشي، نو یو دا کار وکړئ چې د افغانستان سره کم بارډر دی، دا بارډر د کلاو کړی شي، ځکه چې د قبایلي ولس د ګټې وټې د روزګار دغه یو مهمه ذریعه ده، سورس آف انکم چې ورته وایو، دغې دپاره دا مین سورس و د قبایلي ولس. نو ما پکې دا ولیکل چې تاسو دغه بارډر یې کولاو کوي، په دې باندې بارډر مارکیټس جوړ کوي. هغې کې مې یو تجویز دا هم ورکړی و چې څه ایریا د پاکستان، څه ایریا د افغانستان، او په شریکه باندې دی بارډر مارکیټس جوړ شي، نو قبایلي ولس به هلته تجارت کوي او د دوی ژوند به روان وي.
بل پای کې ما دا ویلی چې چونکې په قبایلي ولس کې معدنیات ډېر زیات دي نو هلته چې کومې علاقو کې صنعتي زونز نشته بلکې په یو کې هم نشته هلته د صنعتي زونز جوړ کړی شي ولس ته د سهولت ورکړی شي چې دغه کوم منرل اینډ ماینز دي دا دوی روباسي هغه یوټلایز کوي او د هغې نه ځان له هم فایده اخلي او حکومت ته هم ورکوي بله مشوره ما دا ورکړې وه چې کوم یوت دی د قبایلي ولس نو کوم چې ایجوکیشن کې لګیا دي روزګار کې لګیا دي په خپل ځای کوم چې هلته میشته دي نو هغې ته د دغه منرل اینډ ماینز نه یو کارآمد څیز جوړولو سکل ورکړی شي هغې ته د هنر ورکړی شي چې دغلته دا کم منرل ماینز روزي او دا بیا چاینا ته ځي او هلته د هغې نه پروډکټس جوړیږي او هغه واپس دلته خرڅیږي نو دغه سکل دی دوی ته ورکړی شي او دا دوه درې پوینټس چې کوم دا د دې غرض دپاره ما ورکړي چې په قبایلي سیمو کې امن پځې شي خو چونکې سنجیده څوک شته نه په دې ملک کې حکومت دی که د سیکیورټي ادارو مشران دي که هر څوک دي کوم خلک چې د فیصلې طاقت لري هغه ټولو خلکو ته دغه رپورټ ورسېده خو تر اوسه په هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی او هغه انتشار دی روان دی موږ په هغې باندې خفه هم وي او زه بیا خپل پښتانه ما په تقریبا په هر ویډیو کې کریټیسایز کړي د دوی نیچر د دوی جذباتي پن د دوی شور شرابه د دوی په رانګ سایډ باندې په یو غلط ټریک باندې تګ دې ټولو باندې ما کریټیسیزم کړی تنقید مې کړی په دې غرض چې پښتانه ایجوکیټ کم خو غلطیانې دې خوا د حکومت هم دي هغې ته کاته پکار دي اوس دې وخت کې په قبایلي سیمو کې د ما چې کوم تجاویز ورکړي وو په هغې خو زه عمل ونه شو خو حکومت له پخپله پکار وو که صوبایي دی او که وفاقي دی دا دواړه یو شان ګناهګار دي دوی له دا پکار وو چې دغلته ولس ته ترقي ورکړی وی هنر یې ورکړی وی صنعتي زونز یې ورکړی وی بجلي ورکړی وی د اوبو سهولتونه یې ورکړی وی د روزګار سهولتونه یې ورکړی وی نو بیا به په هغې باندې ټیکس لګولی نو هغې کې به د حکومت هم فایده وه ټیکس به زیات راتلی اوس هلته څه شته نه که څه ټکه پکه کار روان دی نو هغې باندې ټیکس ولګېد هغه ټیکس به هم اوس دغه خلک نشي پوره کولی نو که څه یو دوه درې کارخانې داسې ځای په ځای شروع دي هغه به هم بندې شي نو زما یو تجویز دی حکومت ته که تاسو غواړئ چې امن دې راشي خوشحالي دې راشي او دا خلک دې ترقي وکړي نو مهرباني وکړئ قبایلي ولس ته سنجیده نظر وکړئ مکمل سنجیده او د قبایلي ولس نه هم زما دا خاص دی چې دوی مختلف دوی جرګې جوړې کړي فاټا لویه جرګه ده او مومند لویه جرګه ده او افریدی لویه جرګه ده ډېرې جرګې دي دوی هم دې په یو پلیټفارم را جمع شي حکومت ته د خپلې ستونزې کلیر کټ ووایي چې دلته ماته یونیورسټي پکار ده دلته ماته کالج پکار دی دلته ماته سکول پکار دی نه د ملک خلاف یم نه د فوج خلاف یم نه په سټیټ پسې کنځل کوم خو دا څیزونه ماته دلته پوره کوي نو حکومت د هغې باوجود هم دغه نه پوره کوي نو بیا د قبایلي ولس رویه هغه بیا په ځای باندې